محمود غزنوي نمبر راغی ته څه کولی شي که زموږ سره لګېږي چې ځان سره به دې کوکړې دا انګازه دا وایي ما کې یو کمال شته دی چې کله ملګري د پانسۍ تخت ته وخیږي او ما سر داسې وخوځو د پانسۍ نه ښکته کومه دغه کمال را سره وایي ته خو د ټولو نه ښه دا غله ګیرېږي دا چې کله ګیر شي موږ له داسې سړی پکار دی نو مشوره دا وکړه چې د محمود غزنوي په کور ورځو هغه سره سرکاري سونه ده د خزانې مالک دی محمود غزنوي روان شو او غلم روان شو کله چې شاهي دربار طرف ته نږدې شو نو شاهي سپو په غپا شروع وکړه دې سپو والا ته وویل خپل هنر ښایه دا سپي څه وایي چې کله دې سړي غوږ کېښوسته دی وایي دا سپي وایي چې محمود دې کسانو کې دی دا کوم غله چې حمله کوي محمود غزنوي پکې دی دا نور ملګري ته راپاڅېدل دروغ دی ویل محمود غزنوي چې د سونې بادشاه دی د دې ملک دې سپېرو سرو کې ګرځي چې د خپل کور نه بغلا کوي دا کېد کې دروغ دی زه وروسته به ګورو خو دا د سپي دا نه وایي هغه وایي ما ته خو دقه رنګه موقع شناس خپل حال ما ته دا وایي ورلل چې کله ورلل نو دویم کس ته وایي اله ته خپل هنر ښایه کوم ځای خزانه ده هغه چې کله خپله پوزه راښکدله وایي د سونې ځای دې ځای کې دی د دې دیوال ناخوا سونه ده دریم کس ته وایي چې ته خپل هنر ښایه دیوال سوری کړه هغه چې دیوال په سکندونو کې سوری کوو سونې طرف ته اوړېدل دراشه کسان گرفتار شو چې کله یې ونیول ټول محمود غزنوي تیاره د ټول ورک شو کسان گرفتار شو گرفتارو په غلو باندې پنسي وخته دا پنسي کوي محمود غزنوي ته چا ویل وی حضرت څه ګواه خو پې نشته چې پنسي وی د ګواه څه کوي چې شملېدلو حالات دي ګواه ته ضرورت نشته د دې یو کس ورته ویلي چې زما سره یو هنر دا یاد دی دا پنځم کسو چې زه د شپې په تیاره کې هر قسمه د انسان شکل وینم بیا د ورځې پېژنم چې دا دی نو ده ته وایي که نه چې هلکه ستا یو هنر پاتې چلیږي نو موږ خو غرق شو سبا پانسي کېږو دا چې کله محمود غزنوي ته مخکې شولو دې محمود غزنوي وپېژنده چې حقه د شپې موږ سه یو کس دا او ورته وایي هر چا خپل هنر وښودو سرجي خفه کېږه مه سر وخوځوه چې پانسۍ نه بچ والله ټول پانسي کې محمود غزنوي اعلان وکړه د پانسۍ نه بچ کړئ او هغه کسانو ته خدایي تعلیم